خلکو ویلې چې پلانکي نه یو خوله ته بوس وکړي دا خبره ورانه وي که نه او د ده نه سازېږي نو اوس الله ورانه کړې ده نو څوک به جوړوي الله خفه دی که نه کفارو هم ظلمونه وکړله څومره ظلمونه کفارو پیغمبر بې عزتي وکړله کفارو قرآنونه وسېده الله تعالی خفه شو د مسلمان نه هم خفه دی د کافر نه هم خفه دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدي الناس فساد ښکاره شو په ځمکه په وچه په لمده باندې ولې زمونږ د ګلاسونو د ګناهونو د وجې نه عام خلک هر څو په عذاب کې اخته دي نو بیماري دا راځي د الله نبي له صحابي راغی د الله رسوله ان اخي استطلق بطنه زما ورور دی خېټه یې خرابه ده نو د الله رسول ته ویل اسقي عسلا شات یوخره که نه شات دا ښه شی دی دا ساتئ شات وخوره دا به ښه شي هغه وله ورکړله ویل د الله تعالی رسوله شات مې ورکړله ورور خېټه مې اوس هم خرابه ده د الله رسول ویل بیا یې ورکړه بیا یې ورکړه بیا یې راغی ویل د الله رسوله خېټه یې خرابه ده بیا یې ویل درې ځله د الله په درېیم ځل راغی د الله رسوله ورور نه مې شات ورکړه خېټه یې نه ښه کېږي ویل عجیبه خبره ده صدق الله لیکن کذبه بطن اخیک الله خو رښتیا وایي استاد د دې ورور خېټه دروغجنه ده ته ورکړه شات بیا شات ورکړه نو خېټه یې روغه شوله بیماریان یې راځي نو دا اوس هم چې موږ تلي په دې مسله کې چې دا کوئ او دا کوئ احتیاطي تدابیر کور کې اودس کوئ دا خو هم ښه خبره ده شرعي مسله ده په کور کې اودس کول بل دا د جومات اوبه چې دي دا خو وقف دي نو ښه ده چې دا بار خلک یې وکړي نږدې خلکو چې په کور کې اودس وي ښه ده که نه پاک راغی اودس د مسلمان دپاره وسله ده د شیطان شپاړس دښمنان دي یو پکې هغه د شیطان دښمن دی چې څوک په اودسه کې ګرځي شیطان په ده باندې غلبه نشي کولی او کتابونه لیکي دا اوبه مره چې دی دا لږ هم د شیطان نه شیطان داسې په ټونګه باندې څوک وایي د هغې نه ولګي د دې اصل وجه دا ده د هغې نه دغه خورېږي دا جراثیم دا شیطاني جراثیم دي لکه څرنګه چې حدیث کې راځي نهى النبي عن سلمة القدح د الله نبي و چې کوم ځای باندې اوبه څکي په کومه پیالې چیس کې او دا ځای کنډو دی مات دی کاسه په جام باندې خوله ږدي او دا ځای چیت دی د الله نبي و دغه چیت ځای خوله مږده دې کې جراثیم جمع کېږي یا ولغ الکلب سپي په خوله کې خوله والي ده په یو لوښي کې وپېرې به هغه په خاوره باندې به یندي یا ماء مشمسې لمر ته اوبه پرتې دي شریعت دا وایي چې دې لمر ته اوبه پرتې دي تودې په دې باندې ماشوم مه لمبوه غسل پرې مه کوه دې نه برګی مرض ولاړېږي شوده دې څکلې دي مایه پسې مه خوره سخا مایي مه خوره سوري ته ناست دی غرمه در باندې رال په نیم بدن دې غرمه دي په نیم باندې سوری دی د دې نه منه راغلې ده د کوټې په سر باندې څپیل نشته دی او ته پې څملې او که د شپې راولاړ شي او دا بیا 2020 اسم دماغ کافي کېده چې راودانګې د شاید نه بیا ویل که جنازه وله وکړي دا شهید دی شهید نه دی دا بېوقوفه دی د دې دا کټۍ کار کوي که نه کوي د الله نبي فرمایي چې کله ماښام شي اغلقوا ابوابکم وخمروا آنیتکم دروازې بندې کوئ د ورځې خو تاسو ګرځېدلې اوس هغه نور مخلوق راخور شي هوایي مخلوق پیران اوس به هغه ګرځي نو ځان له دې څوک نه ورځي او خمروا آنیتکم او لوښي دي سرتور هغه پټ کوي سر پکې د قسم ډکې پکې د بسم الله پې ویوه او ماشومان بار مه پرېږدئ او اور چې لګېدلی دی هغه بند که مړې که دا د نبي د تعلیمات دي نو لکه دا په کور کې اودس کوئ او دا مثلا پکې کوي چې په قالین باندې مه کوئ قالین باندې خو چا وایي سجده یې شي که نه احتیاطي تدابیر دي او فرش چې وي نو هغه پاکېږي هم زر ډېټول استعمالوئ لاس وینځئ شل قسمه نکتې لکه لیکلي دي هغه لیټر بدلتئ او دا یو پکې بله کوي دغه لکه ګرانه ده چې په 3 فوټه کې جدا ودرېدل دا خو پښتون سړی نه مني او نو ته تیار دی او به هر حال اوس مثلا روژه ده ماخوستن نه وروستو هلکان دي په ځای په ځای ناست دي ډېر ناست یې وسې نو لکه دې کې لږه ګزاره وکئ ځکه چې بیا مسلې جوړېږي یا څه نو پرې دې خبره ده حضرت عمر شام ته روانو او سرغ یو علاقه دلته چې ورسېده نو بیا د ابن جراح ورته ویل چېرته ځې ویل دې شام ته ځم ویل هلته خو اوبه ده مه ځه اوبه 2 پیرې په مکه کې راغلې او 3 پیرې په مدینه کې راغلې ویل زه ځم مرض خو الله راولي ویل مه ځه ویل زه به تپوس د چا نه وکړم
مهاجر قریش د الله تعالی د رسول سره چې کوم خلکو هجرت وکړو دغه کبار صحابه به زه هغونه تپوس کوم هغې غونډه کړو بیا زه شام ته ځم او ما ته دا عبیده بن جراح وایي چې مه ځه نو بیا زه څه چل وکړم یوې ډلې ورته ویل لاړ شه مراد الله لګوي بلې ډلې ورته ویل مه ځه صحابه کمزوري دي ولته اوبه که پې ولګي نو اوبه خطرناک مرض دی کتابونه لیکي د الله نبي چې د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته اوبه او دغه له جبریل امین راوړو ویل دا اوبه ده او دا تبه ده د الله رسول الله را لېږلې د الله رسول تبې ته ویل چې ته ایسار شه اوبه ته ویل ته ځه ته مرګونه ډېر کوې زما صحابه ډېر لږ دي داسې نه چې بیا اسلام کمزوری شي هغه ته یې وشړله نو د اوبه د لګېدلو اصل وجه کتابونه لیکي دا د شیطان ټونګره جراثیم خوري دا د شیطان نه لګي نو اوبه یې وشړله او ته بیا ایساره کړله نو بس حضرت عمر دوه فیصلې میلاو شولې یو ویل چې ایسار شه مه ځه صحابه ډېر کمزوري دي او بلې ډلې ته ویل چې نه لاړ شه ویل زما تسلي ونه شوله انصار صحابه نه دي انصار د مدینې اوسېدونکي خلک هغوی وي راغونډ کړه مشران نو کله چې د قریش راوغوښته او بیا بني انصار راوغوښتله نو انصارو ته دا فیصله وکړه چې یا دلته ایسار شئ یو ډلې ویل بل ویل چې ورشئ اخره کې دوی چې چا مکه فتح کړې هغه راله راولي چې هغه کله راوسته ویل زه څه وکړم بس هغوی ورته وویل چې ښکار وکړه صحابه کمزوري دلته ایسار عبدالرحمن بن عوف یو صحابي دی هغه راغی هغه ته ویل ما د الله تعالی د رسول یو حدیث اورېدلی اذا سمعتم بها فلا تدخلوا الیها تاسو واورئ پلانکي کلي کې مراد یې هلته به نه ورځئ واذا وقع فيها وانتم فيها په کوم کلي کې چې وبا خوره شي بیماري راشي او ته پکې فلا تخرجوا منه فرارا تختي